تشهد نه بعد خي طرف ته او کیڼ طرف ته سلام اړول دي. خي طرف ته سلام اړولو وخت کې انسانان، ملائکه، فرشتو نیت کوي او کیڼ طرف ته سلام اړولو وخت کې هم انسانانو او د فرشتو نیت کوي. ام عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمای كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير وكان يختم الصلاة بالتسليم. او نبی علیه الصلاۃ والسلام با چې کله لمونځ شروع کوو نو په تکبیر سره به شروع کوو او کله به چې لمونځ ختم کوو نو په سلام سره به ختمو. او دا خبره هم د سلام په وخت کې یاد ساتئ چې کله سلام اړوي شي طرف ته السلام علیکم ورحمت الله نو دومره سر اړوي چې دغه شاته کوم خلق دي دا د تاسو د مخه د اننګي دا ویني. او داسې چې کله کیڼ طرف ته سلام اړوي السلام علیکم ورحمت الله نو دومره د مخه ګرځوي د قبله طرف نه چې دا شاته خلق د تاسو دغه کیڼ مخ اننګي ویني. حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه دا فرمایي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل حفظ ورفع وقيام وقعود. نبی علیہ الصلوۃ والسلام با په هر وخت کې یعنی ولړېدو وخت کې او کېناستو وخت کې به تکبیر وایو او داسې ويسلم عن يمينه وعن شماله السلام علیکم ورحمت الله. او داسې به نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله خي طرف ته سلام اړو نو دا به ویل السلام علیکم ورحمت الله او داسې به چې کله ګس طرف ته سلام اړو نو دا به ویل السلام علیکم ورحمت الله. او صحابي فرمایي حتی یرا بیاض خده او نبی علیہ الصلوۃ والسلام با د سلام په وخت کې د مخ دومره اړو چې موږ به شاته د اننګي سپینوالل دی او داسې چې کله کیڼ طرف ته به سلام اړو دومره به مخ اړو چې د مخ سپینواله به موږ شاته لیدای. نو د لمانځه په وخت کې چې کله تاسو سلام اړوي نو مخ دومره ګرځوي چې د شاته خلق د تاسو مخ وویني. او داسې حضرت عامر بن سعد رضی الله تعالی عنه دا د خپل والد صاحب نه دا روایت کوي وایي هغه فرمایي كنت ارى رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ما نبی علیه الصلوۃ والسلام ولیدیا یسلم عن یمینه وعن یساره حتى ارى بیاض خده. وایي نبی علیه الصلوۃ والسلام چې کله خي طرف ته او ګس طرف ته سلام اړو وایي تر دې حده پورې چې موږ به د مخ د اننګي دا هم لیدل. نو سلام اړولو وخت کې دومره سلام اړوي چې شاته خلق د تاسې مخ وویني. او بیا د سلام اړولو نه بعد امام ته اختیار ده که هغه مخ د مقتدیانو طرف ته کی یا مخ قبله طرف ته کی یا خي طرف ته مخ واړوي یا کیڼ طرف ته مخ واړوي. څلورو طرفو ته کېناستلو باندې امام ته اختیار ده. که خي طرف ته کینی، که ګس طرف ته کینی، که مقتدیانو طرف ته مخ اړوي، که قبله طرف ته مخ اړوي. په دې باندې ټولو باندې روایت موجود دي. یو روایت تاسو مخکې زه پیش کوم. حضرت سمره بن جندب رضی الله تعالی عنه نه روایت ته فرمایي كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى صلاه اقبل علينا بوجهه. وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله مونږ کوو نو وای مونږ طرف ته به متوجه شو او بیا به دعا کوله. نو په هر قسم هر ترتیب باندې دعا کول دا صحیح دي که مقتدیان ته متوجه شي او که خي طرف ته ګس طرف ته مخ واړوي او که قبله طرف ته مخ واړوي. نو پابندي کول او یو طرف لازم ګڼل دا ټیک نه دي بلکې هر طرف ته کېناستل دا د امام لپاره